حضور پاک مبارک رشتیا وی، قسم دے که دروغ وی، رشتیا وی چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي. خپکیږئ ما دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشه وګورئ، سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې، ښځې به ډېرې. او په کم لباس کې بار دا زنانه ګرځي، په نرو جامو کې ګرځي. نبی علیہ السلام فرمائی وی اخر زمانه کې به ښځې څنګه جامې به اغوستی او بربنډې به کاسیات عاریات، جامې به اغوستی او بربنډې به. صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجیټ لوپټې نه ویلې دي. هغې به وی دا به څنګه صاحب جامې به اغوستی بربنډې به وی، او جامې به اغوستی او بربنډې به. او پلاره چیزی مائلات ممیلات، دی بزان سړو ته مائل کئی، داسې تلل به کئی، او سړي بزان ته را مائل کئی. رؤوسهن کاسنمة البحت، او سرونه به داسې د مکیز نه لوړ او کاږه به وړي لکه عربو کې دا سره اوښان دي بهتي لوړ قباني وي او داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کاږه به په لاره رواني، سټ به په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي. رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې ده هغه ده که نه ده؟ اوس د جارجیټ لوپټه چې د کمې ښځې په سري د ښځې وجود عورت دی، چې دا مونځ کوي که مخې ښکاري نو خیر دی، که لاسونو دا تلی ښکاري نو پروا نشته. او بعض علما وی نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو ام خیر دی، بلکې بعض علما وی چې نه ګوتې به ښکاري دا د پاسه حساب هم نه ښکاري، تلی دی ښکاري. زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلی ښکاره شي پروا نشته، دارنګې د خپو تلی که ښکاري پروا نشته، او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري بعضې علما وی دا به م پټئ، خو دا ګرانه ده که دا م ښکاره شي پروا نشته، ګیټونه لاندې حصه به پټئ، پنډی به پټي، سټ به پټي، ویښته به پټي، که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي. اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست شو کمې ښځې چې د سیپون یا د جارجیټ لوپټه په سر کړي نو ویښتې ته بار ښکاري که نه ښکاري؟ مونځ به د کم ځای نه وشي؟ یا سټ ته بار ښکاري، سټ ټول اندام دې ښکاره شو، مری ته بار ښکاره شوه، مونځ د کم ځای نه وشو؟ غوږونه یې ښکاره شو، څونه اندامونه ښکاره دي. داسې جامع غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه دننه پنډی ښکارېږي نو مونځ به د کم ځای نه وشي. او ورونو ګوره یاد وساتئ که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی، نه ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي هېڅوک هم نی بیا هم عورت پټول وله فرض دی. داسې کوټه کې چې هېڅوک نی بیا به هم سر پټئ، بیا به هم سټ پټئ، بیا به هم مری پټئ، بیا به هم لیچې پټئ، او بیا به هم پنډی پټئ. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي؟ قطعا نه کېږي. نوک پالش چې ښځه پر نوکونو مږي نوک پالش سره د کم ځای نه اودس کېږي. او که ښځه په لوی اودسماتي کې ده په غسل کې ده او نوک پالش په نوک پورې دی لاندې اوبه نه ورځي دا ګناهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي. نه اودس صحیح کېږي، لاندې نوک اوچ پاتې شو د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی. که غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو اودس ونه شو غسل نه وته که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه. او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي؟ دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکري دې پورې کې ښځه نکري ده چې په نوک ولګي د نوک عیسه وګرځېده د نوک جز وګرځېده هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو ته یې خوا جدا شي د نوک عیسه نه ګرځي. ښځې نوکونه پرې کوي که نه پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده اما ته وي نه بابا وی نوکان خو پرېږدي نه مای بچې مونږ خو چې تلار کې انسان د غیر اختیاري په نظر برابر شي یا سوزکي موزکي کې داسې اوږده اوږده نوکانې وي وی دی د بیې ښودي د بیې نوکان راوړي او په نوکونه ږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبی علیہ السلام ورته لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي وی په دې د خدای لعنتي. او هغه سړي چې هغې د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنتي. دا د ښځو مفسدي دي او فسادات دي. بے ستري پکې شوه، بے حیایي پکې شوه، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي،
په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګی، اوس خو لا موبایل پکې بیلې راووته، او په موبایلو کې خو تصویر والا موبایل راووته. اورېدلې مې دي هلکان او جنکۍ د موبایل په ذریعه بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه معاف هم کې، نو په تشه دعا خو نه معاف کېږي چې کومه ګناه کې به هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې، او سوال کوو چې خدایه په مونږ رحم وکړي، ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته؟ تاسو راته ووایئ کم ځای به زده کوي؟ دې له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جنکۍ داخله کې علم پې وکړئ، قرآن پې زده کړئ، احادیث پې زده کړئ، دینی مسائل فقه پې ووایئ چې ښځو ته پته ولګي چې په کم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کم لباس کې وځم. ښځو سړو سره مې خبرې جایز دی او که جایز نه دي، د پردې څه حکم دی، د ماشوم د لویولو څه حکم دی، او د ماشوم د تربیت څه حکم دی، د خاوند څه حقوق دی، د سخر څه حق دی، د خواکې څه حق دی، د لیورونو او د اندروریانو څه حق دی، د ګاونډي څه حق دی، ډوډۍ به حلاله حرامه پسې پیژنم. دا خو هله کېږي چې دې مدرسه کې داخله کړي. اوس تاسو نه تپوس کوم د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ سړو چې څنګه د نبي علیہ السلام نه علم زده کړی دی، حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، دا صحابہ کرامو دی د حضور پاک نه دین زده کا، حدیث او قرآن او امت ورسو، دغه رنګې ښځو زده کړی دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابو هریره صاحب د 3000 او د 500 او د 400 او یو احادیث حافظ دی. د نبی علیہ السلام تقریبا 5,500 احادیث هغه یاد کړي دي، امت ته رسول دي. او عائشہ بی بی د څونه احادیث حافظه ده، 2210 احادیثه، نیم په نیم ورسره چلېدلې ده. 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ امت ته رسول دي. ممکن ده چې ډېر به ورته یادو، خو چې کوم امت ته رسېدلي هغه 2210 احادیث دي د حضور پاک نه. به او عمر یې څونه سړی حیران شي. عائشہ بی بی نبی علیہ السلام چې کله وفات کېدل 13 کالو وه، نو علم چې څنګه سړو زده کړی دی دقه رنګې ښځو هم زده کړی دی، عائشې بی بي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې هم دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ده که نشته؟ هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ، دا سپېره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به په شوال کې چا واده نه کو. وی ولې؟ وی دا سپېره دی. عائشہ بی بی وی دا د جاهلیت رواج ختم کې. وی ګوره، وی زما واده نکاح په شوال کې شوی ده، وی واده مې په شوال کې شوی دی، د لوی اختر په میاشت کې له 2 اخترونو میاشت کې مې نکاح شوی ده، واده م شوی دی. نو وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی، د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما په غیږ کې تسا ختلې ده، ډډه د عایشې بی بی سینې ته والې وه. وی سر مبارک زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سو وتله. او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و. نو زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره مسواک و. نو نبی علیہ السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل. وی ما ورته وی چې صاحب مسواک ته م زړه کېږي مګې؟ وی سر مبارک یې وړقو. وی مسواک مې راواغېسته. وی مې چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلک و. وی مې چې صاحب درلی نرم کم نو سر مبارک یې وړقو. نو ما راواغېسته او په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو. نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو. نو هغې هغه مسواک ومږه. هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لاړ. وی زمانه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دي. شیخة الحدیث، دا حدیث لوی استاذه او د قرآن لوی استاذه او د لوی صحابه کرام استاذه عائشہ بی بی. دا په خپله فرمایي یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک خو ګڼې وې، نو چې خلقو ته خو پته وه چې د نبی علیہ السلام د عائشې بی بی سره زیاته مینه ده.
د اختیار نه بار. حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته، خو عائشې سره غیر اختیاري من طبعي د بعض انسان زیات دی. بیبیانو ورته عائشې نبی علیہ السلام ته ووی چې تا له خلق ډالۍ او تحفه راوړي، اله راوړي چې تا عائشې بیبي کرې. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کمې بیبي سره یم ماله تحفه رالیږې، یوازې عائشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه رالیږې. غږ یې ونه کړ. بیا دوی فاطمې رضی اللہ عنہا ته ووی وی ته حضور پاک مبارک ته ووایه چې دې خلکو ته اعلان وکړي، ځکه چې د عائشې بیبي په کوټه کې نو خلک ډالۍ راوړي او چې نورو بیبیانو سره خلک نه رالیږي. اعلان دې وکړي چې ټولو بیبیانو سره چې زه یم رالیږې. چې فاطمې رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام ته الوی، نو حضور پاک ورته وی بچی لا توزینی فی عائشہ، د عائشې په حق کې ما مه خفه کوه. قسم دی وی چې نورو بیبیانو سره زه چېرته ناست یم وحی نه راځي، او عائشې بیبي سره چې زه په هغه څادر کې یوازې ملاست یم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي. دا د هغې فضیلت. او څونه هوښیاره وه. یو ځل فاطمه رضی اللہ عنہا ورسره ناسته وه، اخو د حضور پاک لور ده. چاوی ته غوره که فاطمه غوره ده رضی اللہ تعالی عنها. حضرت فاطمه رضی اللہ عنها وی زه غوره یم. عائشه بیبي ورته وی ولې؟ وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټوکړه یم. حضور پاک فرمایی فاطمه بزغة مني، فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده. فمن اغضبها فقد اغضبني، چا چې هغه غصه کړه نو زه یې غصه کړم. نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم، نو زه غوره شم که نه شم؟ ګوره دې هوښیارتوب ته وګوره. دا ورته څه وی؟ وی بېشک دا منم چې ته د حضور پاک د غوښې ټوټه بلکل منم، په دې وجه ته ډېره خوښه او مونږ ته هم ګرانې او د الله هم خوښې او د حضور پاک هم خوښه وي. خو په جنت کې به تا د علي صاحب لاس نیولې هغه سره به روانې، او ما به د حضور پاک ګوته نیولې هغه سره به روانې. دی څونه هوښیارتوب دی. دی ونه وی چې ستا نه زه غوره یم. وی جنت کې لکه ښځې به په جنت کې د خپلو خاوندانو سره دا تاسو سره چې کمې ښځې دي په کورونو کې، خدای دې مونږ او تاسو جنت ته سره د خپلو بیبیانو بوتلی کې. نو ستاسو دا بیبیانې د دنیا دا به د جنت د ښځو سردارانې بی. څونه حورې چې بنده سره یي د هغې ټولو مشره به ستا د دنیا دا ښځه. ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله، مې دا ښځې به جنت کې در سره یي. یو سړی راته وي د دې بلاګاو نه مونږ جنت کې هم نه خلاصېږو. مې دا بال ته بلاګانې ني، دا بال ته خشتۍ ښکلې بی او ستا بیبي بی په جنت کې. نو څونه ښکلی جواب ورکوي. بېشک زه منم ستا فضیلت د حضور پاک مبارک لورې د هغه د غوښې ټوټی، خو په جنت کې به د خپل خاون علي صاحب سره د هغه ګوته به دې ونیولي، او زه په جنت کې د رسول الله مبارک سره یم د هغه ګوته به مې نیولي. بیبیانې ډېرې هوښیارې وي. امهات المؤمنین ورته وی د مسلمانانو میندې. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. د پیغمبر بیبی دا د مسلمان مور درونو. نو دین چې څنګه د صحابه کرامو سړو نه خور شوی دی، دغه رنګ دین د بیبیانو نه هم خور دی. عائشہ بیبی وګوره، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وګوره، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وګوره، دارنګ نور ډیری بیبیانې دي. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دی د دین خدمت کړی دی او د حضور پاک مبارک نه حدیث د کړی دی او قرآن زده کړی دی او د قرآن او د حدیثو پوهه حاصله کړی ده او بیا د امت ته رسول ده. یو ځل ښځو حضور پاک مبارک ته شکایت وکړو، وی صاحب دین د نه ټولو سړو زده کړو، موږ له یو ورځ مقرر کا چې په هغه ورځ موږ درته راځو او موږ ته دین ښیې. حضور پاک مبارک ورته یو خاص ځای مقرر کړو، هلته به له نبي علیہ السلام راته او شریعت به یې ورته ښو، قرآن او حدیث به یې ورته ښو. رونو اوس د ښځو علم زده کول یا د ښځو دین زده کول د هغې دپاره ګورې یو څو شرطونه دي. ابن عامدین شابی رحمت اللہ علیہ په شامی کې لیکلی دي. د سړو په شان نه دي دا شرطونه پکې شته. ښځه که په کور کې علم زده کوي ډېره ښه خبره ده، د کیسټ په ذریعه یا د لوډ سپیکر په ذریعه یا د